لکی ډرا جایز ده او که ناجایز ده؟ نو لکی ډرا په دوه قسمه باندې ده. یو هغه صورت دی چې هغه جایز دی، بل هغه صورت دی چې هغه ناجایز دی. لکی ډرا کې یو صورت دا دی، یو سیز دی او دکاندار خرڅوي او هغه سیز داسې دی چې معیاري دی. بل دا دی چې هغه د بازار موافق په ریټ باندې دی، د بازار د ریټ نه سیوا نه خرڅوي. لکه مثال په طور دا تسبیح دي په 100 روپۍ باندې دي، په بازار کې هم دا په 100 روپۍ دی او دغه دکاندار هم په 100 روپۍ باندې ورکوي او د دې معیار هم برابر دی. داسې نه چې د دې کوالټي خرابه ده او د دې دا سیز معیاري نه دی. کوالټي هم ښه ده، هر څه برابر دی، معیار برابر دی او ریټ هم د عام ریټ مطابق دی. او دې دا ووایي چې که چېرته زما نه چا دا تسبیح واخیستې او په هغې کې بیا مونږ ټوکن ورکو، هغه کوپن ورکو او هغه کوپن چې دی نو هغه واچو او هغه بیا د چا راوختو، نو هغې په انعام کې به مونږ چاله لیپټاپ ورکو یا چې دی نو موبایل به ورکو یا ګاډی به ورکو. نو خلک راغی دا تسبیح په 100 روپۍ باندې واخیستې. د چې دا انعام مقرر کړی دی د دې وجې نه مقرر کړی دی چې زما د دې دکان او د دې سیز ایډورټایزمنټ وشي، د دې تشهیر وشي چې دا په خلکو کې مشهور شي. د دې وجې نه چې دی نو د دا انعام مقرر کړی دی. نور دا سیز هم معیاري دی، دا سیز ټیک دی، کوالټي برابر ده او دا قیمت چې دی هغه د عام بازار د حاریې مطابق دی، د هغې نه ګران نه خرڅوي. داسې نه چې دا په 100 روپۍ باندې ده او د دې کوپن او د دې ټیکټ د وجې نه په 110 روپۍ باندې خرڅوي. نو چې کوالټي برابر او ریټ یې د بازار مطابق او دی وایي چې دا چا زمانه واغستو هغه له به زه په انعام کې بیا چې کله دا مونږ دا ډرا وکړو، دا لکی ډرا چې کوم سیز دی دا کوپن د چا راوخیږي، دا ټیکټ د چا راوخیږي، نو هغې له مونږ په انعام کې چې دی هغه یو موبایل ورکوو. نو دغه یو موبایل ورکول د دې وجې نه چې د ده راختلی دی د انعام په طور باندې په 100 روپۍ باندې په بازار کې دا تسبیح وي د هسې واغستې، خو د دې دکاندار نه یې واغستې او معیار هم برابر دی. نو بالکل دغه موبایل ورکول، لیپټاپ ورکول، دی چې هر چیز مقرر کړی نو دغه بالکل اغستل یا ورکول یا دغه لکی ډرا کول بالکل جایز دي. دویمه لکی ډرا هغه ده چې هغه ناجایز ده. لکه یو کس دی، یو دکاندار دی، هغه وایي چې زه دا تسبیح خرڅومه، دا تسبیح چې دي نو دا په 100 روپۍ باندې دي او دا زه په 110 روپۍ باندې ورکوم او د دې سره زه یو ټوکن ورکوم، یو کوپن ورسره ورکوم، دا کم ټیکټ چې دا ورسره ورکوم او چې بیا د چا دا ټیکټ راوخوتو نو هغه له به مونږ په انعام کې لیپټاپ، موبایل یا ګاډی وغیره څه څیز ورکوو، یا به چې دی نو په انعام کې چې دی عمرې له یا داسې یو چکر له بوځو. نو دی ووایي چې دا تسبیح په 100 روپۍ دی په بازار کې، خو دا زه په 110 د دې وجې نه ورکوم چې د دې سره زه ټیکټ ورکوم. نو دغه لکی ډرا کول او دغه کوپن اغستل یا چې دی کوپن ورکول او په دې باندې د انعام حاصلول دا بالکل ناجایز دی، حرام دی. دغه کول هم حرام دی او دغه چیز اغستل هم بیا چې دی نو حرام دی، ځکه چې دا چیز په 100 روپۍ باندې او د چې دی په 110 روپۍ باندې د ټیکټ ته وجې نه خرڅ کړی نو دا ناجایز دی. یا دا چیز په 100 روپۍ باندې نه دی، مثال په طور په عام بازار کې په 100 روپۍ تسبیح دي، دا تسبیح په 100 میلاویږي، خو دا معیاري دي او د چې کوم په 100 باندې لګولي هغې معیار برابر نه دی، کوالټي برابر نه ده، د هغې د وجې نه د په 100 لګولي دي او معیار ټیک نه دی. نو غیر معیاري چیز خرڅول یا د ریټ نه د بازار د عام ریټ نه ګران خرڅول، دغه ټیکټ او دغه لکی ډرا کول دا حرام دي، ناجایز دي. بل په دې کې عام بازارونو کې داسې کېږي، وی الکه وی راځئ وی ټیکټونه به واچو، باڼ چې ورته دا ټیکټ ونته کې په دا خلک په دې بازارونو کې په دې ښارونو کې اچوي. نو دغه ټیکټ اچول وی الکه راځه په 10 روپۍ ټیکټ یا په 100 روپۍ ټیکټ دی، نو چې 10 کسان دا واخلي دا ټیکټونه هغوی به ولاړي، نو په آخر کې مونږ چې دی نو دا بیا هغه ټیکټونه د یو کس راخیجو به پکې، نو چې هغه د چا راوختو نو 10 کسانو په 100 روپۍ یو ټیکټ اخیستی، د هغې نه چې دی نو 1000 روپۍ جوړې شوي او هغه څیز د 900 یا د 1000 روپو دی په 1000 روپۍ باندې خرڅوي، خو د 10 کسانو نه 100 روپۍ واخیستې، نو 10,000 خو ده برابر 1000 روپۍ خو ده برابر کړې. خو دلته چې د ټیکټ راوخیجو، دا ټوکن یې راوخیجو، نه د یو کس راوختو، 9 کسان چې دی هغه داسې پاتې شو، نو دا 9 کسان چې داسې پاتې شو د دوی هغه 100 روپۍ هغه ضایع شوې، نو دغه ټیکټ اغستل او دغه ټیکټ دا کار کول دا هم حرام دي، ناجایز دي په شریعت کې. والله اعلم.